حضرت یوسف علیه السلام چې کله د زلیخې په کور کې او د زلیخې اراده وکړه د یوسف علیه السلام ګناه طرف ته آماده کول کې نو بیا مفسرینو داسې لیکلي دي چې د زلیخې یوسف علیه السلام په یو دروازه باندې دننه کړه، هغه دروازه یې تاله کړه، بیا دننه د دې پرې محل کې دویمه دروازه وه هغه یې پسې بنده کړه، و دروازې پرې محل باندې دننه په حضرت یوسف علیه السلام پسې هغه دروازې چې کله بند کړي یوسف علیه السلام جوان العمر دی، زلیخه دلنه دی او بادشاه ښځه راک کله چې وو دروازو باندې دلنه حضرت یوسف علیه السلام ځان طرف ته آماده کو. ګوره د انبیاو د نبی د صحابو د مرګرو د یو سوچ همیشه لپاره دا په مرګ باندې چې مرګ به مال راځي، مرګ چې کوم دی نو خامخا به راځي. پیغمبر علیه السلام یو پیره د کوره بهر دی، صحابه هم را بهر دی، یو یو راځي جمع کېږي تپوس چې یو بل نه وکړه سل را جمع شوي یو یې زه لوږې را ایستلی یم، بل وی کور کې څه نه لوږې را ایستلی یم، بل وی زه لوږې را ایستلی یم. لاړل نبي علیه السلام د ځان سره ملګري کړل، یو باغ ته ورغلل، هلته یې چې کله خوراک وکړه او پیغمبر علیه السلام پوه شه چې صحابو خو د لوږې نه پس دلته کې خوراک وکړه، د دې خوراک نه وروسته انسان باندې لږ غونته غفلت راځي. پیغمبر علیه السلام وفرمیل وی دا کم خوراک چې تاسو وکړه نو قرآن کې چې الله تعالی فرمایي چې تاسو نه به د دې نعمتونو مطابق تپوس کېږي نو دا هغه نعمت دی. صحابه خفه شول چې دا خوراک مونږ اډو کړی نه وی، یاره دا وږي او دا تږي ګرځېدل لږ آسانو، خو د دې حساب کتاب ورکول خدای له ډېر زیات مشکل کار دی، دې نه ښه دا و چې خوړلی نه وی. بهر کې پیغمبر علیه السلام همیشه لپاره د انبیاو سوچ اخرت ته مرتي. حضرت یوسف علیه السلام دلنه چې کله و دروازو باندې بند کړ نو زلیخا ځان طرف ته چې آماده کوي نو بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یوسف علیه السلام د یو جز صفت شروع کړه، ورته یوسف دا یختر ډېر زیات ښایسته دي. حضرت یوسف علیه السلام دغه ټیم کې سوی وایي کله چې قبر کې ما کیري که نه نو زما د سر دا یخته چې کوم دی دا به زما د دې کوپړۍ نه جدا شي. بیا ورته یوسف را سترګې ډېرې ښې لګي. حضرت یوسف علیه السلام ورته وایي دا سترګې خو دا ښې سترګې چې تا ته نن ښکاري که نه دا هم هغه سترګې ټولو نه اول به قبر کې دا ډزیږي او زما په مخ باندې به رابهیږي. بیا ورته وایي چې ستا را ننګي او دا مخه ورته وایي چې دا به هم چې کوم دی نو خاورې هغه نه پرېږدي، دا به هم خاورې کېږي. دا یو جز ورله صفت کوي او یوسف علیه السلام قبر یاد دهاني کوي. ځکه په ذهن باندې چې کوم دی نو دا مرګ د پاسه ناست دی. همدغه شان پیغمبر علیه السلام صحابو ته ټیم په ټیم برات تلقین ورکاو چې ګورئ د آخرت دا غفلت چې کوم دی انسان دا د قبر د منزل یو عظیم رکاوټ دی، نو دا مرګ به انسان ځان ته ډېر زیات یاد دی. په دې وجه باندې اولنی منزل د انسان دا چې دی نو دا قبر دی او د دې لپاره غفلت د انسان چې دی نو دا عظیم رکاوټ دی. نو انسان له پکارداري د دې غفلت دا پردې وشلوي، د هر ټیم دا تصور او سوچ ساتي چې داسې یو یقیني څیز دی دا په ما پسې روان دی دا ما پرېږدي نه. ګورې ښه د مرګ انبیا نه دي معاف کړي، که چېرته کې د مرګ انبیاو معاف کولی نبي علیه السلام به چېرته کې د دنیا نه نه وتلی، پیغمبر علیه السلام به رحلت نه و کړی. که چېرته کې د مرګ دا چېرته انبیا معاف کولی. حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر کوي او چا باندې کوي؟ جناتو باندې کوي، دیوانو باندې کوي. دیوان او جنات چې کوم دی نو بیت المقدس کې ګټې لګوي، دیوالونه وایي سکار پکې پاتې دی. الله تعالی چې کوم دی ملک الموت راولېږي، اسرائیل علیه السلام راولېږه چې حضرت سلیمان علیه السلام نه روح والا. کله چې سلیمان علیه السلام خواله ملک الموت راغی نو سلیمان علیه السلام دې تپوس کې الله صلی را لېږلی وی وخت یې پوره دی. الله فرمایي چې د ده نه روح چې کوم دی نو دا قبض کا. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وایي یو کار به ونه کې وی زما رب نه صرف یو سوال زما لپاره وکړه چې یو کاله پورې مال را زندګي اوږده کړي، ځکه چې یو کال کار پرې بیت المقدس کې پاتې دی او که زه د دنیا نه لاړم وفات شومه نو بیا چې دی نو دا جنات دا څوک تابع کولی نشي. ګورې دا دیوان څوک تابع کولی نشي، دا کار به نیمګړی پاتې شی په مخه باندې وتلي. خو د رب نه سوال وکړه، الله چې کوم دی وفرمیل چې زما د هر یو کس لپاره یو ټیم مقرر کړی دی، دغه ټیم نه د انسان تقدیم کوم نه تاخیر کوم، هغه ټیم نه د انسان مرګ راځي. سلیمان علیه السلام ته ووایه چې کال زندګي را نشم مؤخر کولی، البته طریقه به ورته وښیم زندګي نه وروسته کي، طریقه به ورته وښیم پرې جناتو وال پرې پیریانو باندې د شیشې یوه کمره جوړه کړي او په دغه کمره کې د عبادت ته ودرېږي، نوم باندې لاس او دغه شانتې د امسا ډېرې ځینې د لاندې نه کې راسې نو د ده نه به روح بیا والي او دی به پرې امسا باندې راسې هغه ورزوړن شي
نو د امسا به دی داسې نیغ ودرولی ځکه د د زنې د لاندې نه به امسایي او بیا چې کله دا جنات دا بیت المقدس تیار کی کال پوره شي نو د هغې نه وروسته به د مرګ پته خلکو ته لګي سلیمان علیه السلام روبدار تمام جنات هر سره خو د ده نه خپه روب کې و د چا مجال سو چې دا کمرې ته دننه په دپسې ورغلی خو هر یو کس بیا لکه ولاړ دی په مونځ باندې کار کوئ بس کار لګیا دی جاري دی کله چې کال پوره شو بیت المقدس تعمیر شو او جناتو ترا پته نه حضرت سلیمان علیه السلام کو وفات الله فرمائے فلما قضینا علی الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعتا حضرت سلیمان علیه السلام نه الله روح واغسته الله وفات ک د وفات پته چاته نه لګی را کال رست چې کم دی یو وینه د هغې دلالت خلکو له ورکه هغه وینه چې د امسا د یخ اخوړو روسېږه او کله چې د امسا دا یخ روز شو امسا ماته شو حضرت سلیمان علیه السلام را پرېوته وروسته خلکو ته پته ولګی چې هو دا خو ډېر مخکې وفات و دې کمره کې چې دی ولاړ او دا عبادت ته نه ولاړ دا خو هغه امسا دا په څومره وخت کې به وینه ډډ کړي امسا خلکو ودروله وینه یې پې ولګو کال کې چې کم دی نو هغې وخوړه ډډه یې کړه لکه یو کال د روشو په ریسې باندې نو که چېرته کې مرګ دا څوک معاف کولی انبیا به د دنیا نه نوتلي خصوصا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دنیا نه رحلت نه و کړی پیغمبر علیه السلام اخرنی نبی و بل نبی خو راته نه نر انسان عقل هم دا وایي چې بیا د قیامت په ورځې پورې د هغه رسالت باقي دی پیغمبر علیه السلام د دنیا نه رحلت نه و کړی بهر کیف د انسان منزلونو کې اولنی منزل دا د انسان قبر دی د قبر په منځ کې او د انسان په منځ کې چې کوم دی دا غفلت دا رکاوټ دی انسان دپاره دا غفلت چې کوم دی نو انسان د دې دپاره تیاری له بالکل نه پرېږدي اگر کله انسان دا مني چې مرم باک خو که ته ورته راوې د قبر له تیاری وکړه غفلت په خپل منځ کې چې کوم دی نو راشي او د انسان د دې دپاره تیاری له نه پرېږدي دویم نمبر د انسان منزل چې کوم دی هغه اخرت دی دا انسان به د قبر نه د انسان دا قبر د انسان دپاره اخرنی ارامګاه نه ده ګورې ښه قرآن کې الله فرمایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تاسو چې کوم دی د مال د کثرت فخر چې کوم دی نو هلاک کړئ حتی زرتم المقابر تر دې پورې تاسو د قبرونو سره زیارت وکړ نو دغه مفسرین یوه نقطه لیکي چې الله فرمایل زرتم المقابر تاسو د قبرونو سره زیارت وکړه زیارت تاسو پیژنئ زیارت څه ته وایي زیارت په یو ځای کې مستقل اوسېدو ته زیارت نه وایي ته اوس دا نشي ولی چې زه مرې خپل کور زیارت کوم زیارت هغې ته ولی چې ته لږ ټیم دپاره لاړ شي او بیا د هغه ځای نه راواپس شي دې ته زیارت وایي الله فرمایي حتی زرتم المقابر تاسو د قبرونو زیارت وکړه دغه ځای مفسرینو یوه نقطه لیکلې ده چې دا قبر چې کوم دی دا څه عمر دپاره د زیارت ځای مستقل ټکانه لري انسان دا نه ده او بیا بعضې علماو د دې ځای نه یو مسلې استنباط کړی دی چې برې قبرونو باندې خلک لیکي هلکه آخري ارامګاه دا د پلاني آخري ارامګاه ده دا ویل پرې لیکل پرې باندې ناجایز دي صحیح نه دي ولې چې د انسان قبر چې کوم دی نه آخري ارامګاه نه ده ګورې دی به د دې ځای نه بیا ځي بل ځای ته آخرت ته به رځي نو دویم منزل د دې انسان چې دی نو دا آخرت دی او د دې آخرت او د انسان په منځ کې چې کوم دی هم یو رکاوټ دی هم یو معنی دی چې را دنیا ده ګورې ښه دا دنیا دی د آخرت تیارې له چرته هم چې دی نو دا نه پرېږدي دا یو مکار څیز دی دنیا دا وایي چې زندګي دې دې خوا تېره که زما په محبت کې آخرت لبسي خو تیاری ور چرته هم مکوا او دا انسان پر ذهن باندې را دنیا میں شر پار سوري نو دا انسان آخرت تیاری ته بالکل نه پریری څنګه چې قبر او درې انسان په منځ کې غفلت پرده او رکاوټ اومدغه شان د آخرت او درې انسان په منځ کې چې کم دی نو دنیا دا رکاوټ او غفلت دنیا د انسان تراوي چې اگر کنن سبا تاسو نه خیال وکئ مخکې به خلکو کپټي کرل په غوایانو باندې نه کم پټی چې وتا په هغه هفته کې کره هغه 2 غنټې کې وستاله ټیکټر چې نو دا وکړي هغه پخلی چې زنانه مخکې په لرګو باندې چې کم دی نو غنټه کې کول هغه په یو ګیس باندې اوس 15 منټه کې کېږي هغه ترېشلې غوبلې چې تا مخکې 4 15 او شپږ اته ورځې کې کولې اوس درله 2 غنټې کې ترېشلې چې کم دی نو دا کوي دا دومره اسانی راله د انسان عقل خدا تقاضا کوله چې انسان تا ته وخت بچش زنانه تا ته وخت بچش مخکې وتا لګیا وي شملې بری شارولې وست خپل کارونه کې هغې ته مشین ولګې مخکې به تا کپړې انځلې ټوله ورځ به هفته کې ورځ کپړو ته ویستا سر به دې ورته تړلی او ټوله ورځ به چې کوم دی نن د جامو انځلو ورځ ده هغه ته لګیا خپل کارونه د کور کې مشین هلته کې لګیا مخکې چې کوم دی
هغه استری به تا کوک هغې کې به سکروټې را ټیم بلولې اوس بجلي چې کوم دی نو راووته اوس هر سره چې کوم دی نو دا مشیني شول نو عقل خو دا تقاضا کوله چې دا انسان دې مکمل فارغ شي د آخرت د تیارۍ دپاره ځکه د دنیا چې کم کارونه هغې خدای پاک ستا نه بوج سپکه عقل دا تقاضا کوله چې دا زنانه دې مکمل اوس دې تفریح شي دې مخکې قرآن پروت دي د دې په لاس کې د تسبو چې کوم دی نو لا امې قطار لګېدلی دا هر ټیم چې کوم دی دا په جنماز باندې له پاسه ناستی ځکه چې د دې ټولې مسلې حل شوې سلنډر یې راوتې ګیسونه راوتل استریان چې کوم دی نو راوتل مشینان راوتل او دغه شان چې کوم دی منګي راوړل وس نشته د موټر چې کوم دی بټن دباوه کوهي نه راځي او دغه پیپونه د چینو نه رالل ایس چې کوم دی نو هغه ستړیوالی مکمل طور باندې ختم شک اوس خو پکار ده چې دا زنانه هم د الله دین ته فارغه وي او دغه نارینه هم د الله دین ته فارغ وي خو بیا هم دنیا وایي ته به زمانه مخکې قدم نه هلې ته به بلکل د کارونو نه فارغ شي خو په داسې کارونو کې به زه مشغوله کم چې هغه به نه کار او نه بوزګاري نه به کار او نه بوزګاري په دې کې به زه مشغوله کم نو د دې انسان دویم منزل چې نو د آخرت دی خو دنیا د انسان مکمل مخکې هغه چرته هم نه پرېږدي آخرت له به تیاری نه کې زندګي به دلته به سر کې د دې مثال هم د دې دنیا داسې دی د دنیا مثال هم داسې دی قصاب دی د قصاب په مخ کې چې کوم دی نو ساوري دي او اکثر چې کوم دی را قصابیان د ښاریو کې پرې غټ اختر کې را ساوري ذبح کوي هر سړي ساوري راوستی بلا میله لګېدلي یو راغورځي او ذبح کوي راغورځي او ذبح کوي نو دغه شانتې را قصابي راتړی هم نه رخپو نه تړی ګورې داسې سټ ته ور ودانګي او سټ ولا تاو کې او بس حلالي کې هلته بل سټ ته ور ودانګي او راسي تاو کې راوی غورځي د دنیا مثال هم دغه شانتې دی ګورې خاک یو انسان راځي او دا دنیا دې سټ ته چې کوم دی نو لاس وراچوي قبر طرف ته غړی او بیا بل را پرځي بیا بل پسې چې کوم دی نو ورځي آخرت یې نه پرې سټ ته لاس وراچي او قبر طرف ته ښکته وایي کوم دی نو دا ورغړی خو انسان د سترګو نه د غفلت پردې چرته هم لا نړې دا دنیا چې ستا په مخ کې او د آخرت په منځ کې چې کوم دی نو رکاوټ دی انسانه درې خپل زړه نه د دنیا محبت راواله لږ سیټ طرف ته چې کوم دی نو دا کېده وخت ستا د سترګو نه به د غفلت پردې چې نو دا لرې شي او بل دریم نمبر د انسان منزل دا تعلق مع الله دی د خدای سره تعلق لرل دی وس اخرت تبا د قبر زندگی به څنګه بسر کې د اخرت زندگی به تعالی بسر کې په صحیح طریقو سره چې ستاره الله سره تعلق دا برابرۍ د الله سره د تعلق برابرۍ وس درې انسان او د الله د تعلق په منځ کې هم چې کوم دی نو یو رکاوټ دی هغه رکاوټ د انسان نفس دی ګورې دا نفس چې کوم دی نو د انسان ته وایي پرېږده الله به یو خبره کوي خو عزت تا د سیم ته به هغه کې رسول به یو خبره تا د کړي خو ته به هغې په هغه پسې نه سي بلکې زه چې تا د سیم بس ته به هغه کې و تاسو وایي دا نفس داسې شی دا نفس چې کوم دی نو څه شی دی دا نفس د انسان پرې بدن کې چې کوم دی د خواهشاتو یو مرکز دی چې هغه چېرته خواهشات پوره کېږي نه ګورې ښه د سره نه پوره کېږي ګورې یو خواهش پوره کې بل غواړي بل خواهش پوره کې بل غواړي مثال د ماشوم دی دا نفس چې کوم دی نو هغه شیرخوار ماشوم دی کوم چې د پیو د خوراکي دا ماشوم چې کوم دی نو کله یو څه غواړي چې هغه ورکې بل څه پورې نښدی که ته هغه ورکې په بل څه پورې نښدی سهار نه ماښامه پورې دې ماشوم له چې کوم دی نو هر سر را چلوه د دې ماشوم خواهش په ګورې چېرته هم پوره نه کړي همدغه شان د انسان دا نفس چې کوم دی دا یو ډېر حریص دی دا چې کوم دی نو په شان د ماشوم دی دی چېرته هم نه پوره کېږي ګورې ښه د ده مطالبې چېرته هم سر ته نه ورسېږي خو که دا انسان د دې نفس په مطالبو پوره کولو پسې ورپسې شه د ده نه چې کوم دی د الله تعلق مکمل طور باندې را پاتې دی دا انسان به مړ شي د ده نفس چې کوم دی نو دا به موړ نه شي انسان چې کله څومره بوډا کېږي د ده نفس چې کوم دی نو دومره را ځوانېږي د ده نه رنګ رنګ خواهشات غواړي خو یو خبر ذهن کې اله وساتئ قرآن کې الله فرمیل ونفس وما سواها زما د پرې نفس باندې قسمي وما په هغه ذات مې قسمي سواها چې را نفس برابر کړی دی او فالهمها فجورها وتقواها الله دې نفس ته چې کوم دی نو فجور او تقوا دواړه الهام کړي دي ښه او بدې ورته دواړه ورښولي دي دا نفس چې کوم دی نو په خواهشات ستانه غواړي بعضې خلک رالل او د نفس ته چې کوم دی نو دیني خواهشات ورکړل دا نفس په داسې څیزونو باندې عادت که چې د ده نه بیا هغه غواړي مثال په طور باندې یو انسان دا خپل نفس پرې باندې عادت که چې د شپې دی تهجد کوي و چې کله د تهجد نه کړي دا نفس د ماشوم په شان ده ته جاړي وایي تهجد لپاره سري دا نفس د قرآن په تلاوت باندې عادت کړی دی اوس د ده نه دا غواړي ذکر اسکار باندې عادت کړی اوس د ده نه دا غواړي او چا نفس په ګناه باندې چې کوم دی نو عادت کړی دی اوس چې دی دا ګناه نه کوي دا نفس د ده نه ټیم په ټیم باندې چې کوم دی نو دا ګناه
غواړي نو الله فرمایل فالهمها فجورها وتقواها ما دې ته الهام د فجور او د تقوا دواړو کړی دی خو قد افلح من زکاها هغه انسان کامیاب شي چې نفس چې کوم دی نو دا پاک په دې وجه باندې چې کوم دی دا نفس دار انسان یو بدترین دشمن دی منګه شیطان دشمن دی شیطان واقعي د انسان یو دشمن دی خو د انسان نفس چې کوم دی د انسان د خواهشاتو د مرکز چې کوم دی دا چې نه پوره کېږي د خواهشات دا د شیطان نوم زموږ او ستاسو لوی دشمن دی ځکه تاسو چې کوم دی نو دا وایي منګه یو ګناه یو انسان وکړي شیطان ورپسې شو خدا راته وایي چې د شیطان چې ګناه کړی په ده پسې کوم شیطان ورپسې شو الله چې کوم دی نو دی جنت نه راویسته د چې کوم دی د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار کړو د بیا آدم علیه السلام باندې ونه خورولې وه وس ده چې هلته ګناه کوو موږ باندې خو ګناه شیطان کوي وس هغه ټیم خو شیطان ونه چې پرې شیطان دا چا ګناه وکړه دا د شیطان د چې کوم دی نو دا خبره د خپل نفس مزینه کړه د نفس ورته وی چې تر آدم علیه السلام نه خو الی که نه ځکه الله چې کوم دی تر اوره پیدا کړی آدم علیه السلام یې رخټې پیدا کړی نه رخټې نه خور اعلی دی که نه نه را نفس چې کوم دی را خبره ورته مزین کړه نه کم سیز کم دشمن چې دا شیطان غونده کې دشمن مرغړولی هغې ته نفس ویلی شي دا د انسان سره موجود دی په دې وجه باندې د الله د تعلق او د انسان په منځ کې چې کوم دی دا دریم نمبر رکاوټ دا د انسان نفس دی انسان له پکار دا د دې لپاره علاج دا بیا دین اسلام خوله علما کرام خوله الله قرآن کې مخوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کې مخوله چې انسان او د مرګ په منځ کې د قبر په منځ کې چې غفلت کومه پرده دا پردې به څنګه لرکې درې انسان د آخرت په منځ کې چې د دنیا محبت کومه پرده راک دا پردې به څنګه لرکې د انسان او د الله د تعلق او د دوستانه په منځ کې چې کومه پرده انسان تر نفس دی دا پرده به څنګه لرکې ان شاء الله که زندگی او بیا به واخر دعوانا